طالبانو چا نوم ورکړو په جرګه کې سر په جرګه کې څوک تیر دام یو کوشن لکه زم ټولو نه غټه جرګه زموږ د باجوړ نشو وا سرکاري و کینا سرکاري و مجلباتی کیږي کیا وبچا مجلباتی کیږي مجلباتی کیږي کنه ګورا زما غرض د خبرې دا دی ګورا زه راځم دې خبرې لا زه راځم دې خبرې لا چې جذباتي کیږي ما پورا لکه مطلب دا دی زمونږ په دې وطن کې دا رواج دی چې څوک الیکشن وګټي خلک مبارکۍ دي او چې څوک بچی الیکشن بایلي نو هغه له اوزر زه تا ته خپله خبره وکړم چې په ما دومره ګران یې د پي ټي آی ځوانان چې زمونږ په حلقه کې دوه ورځې زه په خپله حجره کې کېناستم چې ما ته پته ولګېد چې دا ځوانان ډېر خوشحاله دي ګډېږي او خپلې سندرې وایي نو ما ورته خپله حجره پرېښوده او زه پېښور ته په دې وجه رالم نه چې زه په خپله حجره کې ناست یم دا دی چې کومه خوشحالي منځي دا به خامخا نیمګړې کېږي ځکه چې زه په خپله حجره کې ناست یم امیدوار له خلک ډېر دي نو زه رالم موږ دوره احترام کوو واوره دا ډرون دا عدل بدل دی عدل بدل پېژنې ولی خان به وي خړ سپی د ګیدړ رورې ښه سی دا د ګیدړ رورې ښه دا د ګیدړ رورې اوس درته زوام دا واوره دا پاکستان د پنجاب دی دا پاکستان دا پنجاب دی پنجاب پښتانه په نواز شریف نه راغونډېږي پښتانه په عمران خان راغونډېږي ځکه چې هغوی سره خبره نه کېږي وایي خان مې خوښ دی څه ورسره کوي څه ورسره کوي نو چې ستاسو خوښ دی تاسو خوشحاله یئ الله نور ډېر خوشحاله کا زمونږ خو مزل دی زمونږ مزل دی او موږ ته ګوره بچي خپلو مشرانو ویلي دي چې منزل که زمونږ نه شو مزلونه خو به وي موږ د مزل خلک یو موږ په مزل نه ستړي کېږو په عمران خان یې راوستی د دې لپاره دی چې پښتانه به پرې راغونډ ساتي اوس بیدار شئ بیدار 126 ورځې درنا په اسلام آباد کې چې د څه دپاره شوې وه نو اوس دته د پي ټي آی ځوانانو ډېره ښه موقع ده چې هسې هم تاسو شهباز شریف دې ته غوسه یئ او دا موږ ته پته ده خو پښتانه پرې نه پوهېږي تاسو نواز شریف ته پي ټي عمران خان چې دی دی نواز شریف ته داسې غوسه دی لکه پاکستان چې برای نام هندوستان ته غوسه دی ځکه چې تجارت ورسره نه پرېږدي دا خو منې که نه صرف د کرکټ دپاره هم پښتانه په اشتعال کې راولي نو اوس به پته لګي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی او د پښتونخوا حکمران عمران خان دی اعلان به کوئ د دغه پارلمان مخې ته به کښېنئ او موږ به در سره ځو انشاءالله په دغه کار کې به موږ یوازې نه پرېږدو د دې پښتونخوا د حق دپاره انشاءالله